نن جمعه کې زمونږه موضوع ده چې په ورځ د قیامت باندې چې کله د انسانان راپورته کېږي محشر میدان کې، نو هر یو بنده به په هغه حالت راپورته کېږي او د الله سره مخامخ کېږي چې په کوم حالت دغه د ساه ختلي وي. دا د قرآن کریم نه معلومه ده او حدیث صحیح مسلم کی نقل لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی یبعث العبد علی ما مات علیہ، انسان برا پورتکی پر قیامت کی پاگا حالت چدے بے وفات شوی وی. اللہ چمتا قرآن کوئی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تاسو ممرئی تاسو رد مرد نرازی مگر بدا سے حالات کی چتاسو مسلمانان ہوئی د اسلام داغی په یو حالت کې کاغه د هر قسم عبادت سره تعلق ساتي، په دې کې په یو حالت کې تاسو له مرګ راشي. او په دې وجه باندې ویلي دي چې په دغه حالت باندې په ورځ د قیامت ستا بعثت کېږي او ستا راپورته کېدل به کېږي. هر انسان د ځان له منتخب کړي چې د کوم حالات باندې راپورته کېدل غواړي. په داسې حالات د الله سره مخامخ کېدل غواړي چې هغه د خوشحالۍ او د عزت او د اطمینان حالت وي، او که داسې حالات دی غواړي چې پای کې د شرم سره مخامخ شي. او دا حدیث صحیحون معلومیږي چې انسان په حالات راپورته کېږي چې په کوم حالات دی وفات شوی. لکه بعضې احادیث موږ ذکر کوو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی چې کله یو قوم باندې یو علاقه باندې الله عذاب راولي، هر څو چې پدې کې عموما آئی کې کله عذاب راشي، نیکانو پکې وفات شي او بدانو پکې وفات شي. الله نے گوئی ثم بعثوا علی نیاتهم، بیا به دا خلک راپورته کېدلی شي په خپلو نیتونو باندې. کیسا د ایمان په حالات کې وفات شوی د ایمان په حالات کې برا پاتې او کڅوم د کفر او د شرک او د نورو ګناہوں په حالات کې وفات شوی پای حالات کې برا پاتې. دا شان د جهاد په موقع باندې الله نے فرمایي لا یکلم احد فی سبیل الله، یو تن نزخ مکی د الله په لار کې، والله اعلم بما یکلم، او الله نور کویږي چې څوک زخمی کیږي فی سبیله دا پلار کی نیت اللہ تعالی معلوم دے، لیکن ظاہر کی چیئے سڑے آغا زخمی شیر جہاد پا میدان کی الا جاء یوم القیامہ، مگر دا سڑے پا قیامت کی راضی وجرحه یثعب دمن، داغا دا زخم دین بوین روانی، اللون لون الدم والریح ریح المسک. آواز روایتونی کی دی ولا عرفهم عرف المسکی، یو سړی چې زخمی چې جهاد میدان کې د ورځ قیامت په پاک حالات کې راپورته کیږي، رنگ به خدای نه رواني داغنه، لیکن بوی به د مشکو کوي. ولې دې په داسې حالات وفات شوی دی چې په حالات کې الله ته ډېر خوښ وو. دا نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایلی او روایت کراغلی امام حاکم المستدرک، امام ابو داود خپل سنن کې نقل کړي، امام حاکم ای صحیح الاسناد، امام ذهبی دغه موافقت کړی دی. اگر چې بعض علما په سندی خبره کړي راجع دار چې حسن روایت دی. عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اخبرنی عن الجهاد والغزو، ما تر جهاد او د غزا باره کې خبر راکا. د الله نبی ته فرمایي عبد الله ابن عمرو، اے عبداللہ ابن عمر، ان قاتلت صابرا محتسبا، کتا قتال و جہاد کاؤ پدا سے حال کے چھ صبر کون کے بھی او ثواب دے طلب کاؤ، بعثک اللہ صابرا محتسبا، اللہ بتا پا قیامت کی مرا پورتکی چھ صبرناک پئی او طلب تا ثواب پکی تا دق حالات کی بئی. وَإِن قَاتَلْتَ مُرَائِيًا، او کتا جہاد کاؤ قتل قتال کاؤ زان خلق تخودو مکاثرا دنیا لڑی رولا، بعثک اللہ مرائیا مکاثرا، اللہ بدق شان تارا پورتکی خلق تبخیچ دا غریاکار دے او دا دنیا لڑی رولا دقی رپار دا جنگ کاؤ. بیاوتو یا عبداللہ، اے عبداللہ
على أي حال قاتلت او قتلت بعثك الله على تلك الحال. پر حالات چی کتا جنگ کے قتال لکاو او یا تو وجلے شوی اللہ بری پدق حالات من را پورتا کئی. درنگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو پیری دا حج پا موقع باندی حج کی پا میدان کے ولاڑے غالباً میدان عرفات کیا مینا کی یو سڑے پا سورلی بانی سور دے یو حاجی دے احرام تڑلے دے نہ سورلی نہ راو گوردی رچٹی استماج الت دے وفات شو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اغسلوه بماء وسدر دل غسل ورکی پوگو بانے پروبیہی او دام پا دق دو کپڑوں کی دا کفن کی یو لنگ او بلچ کمغا صادر دے. باز روایتوں کی کفنو فی ثوبہ راغلے مفرد راغلے پا دق احرام کی تاسو دے کفن کی وطوئی ولا تمسوه بطیب خوشبوئی پیوانا لگوئی ورے زکا محرم سڑی دا پار پا حالات احرام کی خوشبوئی لگول ناروا دی نو دے حالات احرام کے مڑے خوشبوئی پیما لگوئی. ولا تخمروا راسه سر ولا پٹ نکئی ورے حال تارے چھ نور مڑ سر پٹی انت خاری ولی فانه يبعث يوم القيامه ملبيا زکہ دے پورز قیامت کل را پورتکیگ دے بتلبی وی لبیک لبیک اللهم لبیک بعض روایتوں کہ لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دا تلبیہ بوئے دے پا قیامت کرا روانی سبحان اللہ. دا صبر خوش قسمت انسان بئی چھ دا قیامت پورز دا محشر پا میدان کرے را روان دے دا الفاظ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک التم اعلان التوحید کی لا شریک لک لبیک. دا خوش قسمت سڑی. دا حدیثم دلیل لے بدی چی کم حالات کی انسان وفا چی اوق حالات کے بدارہ پورتکی گی. دار یبل حدیث کراوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ حالات گناہ کی سڑے مرشی کنم پدا کا حالات برا پورتکی لیکن آغا زنانا چی کم ویر کئی پمڑو باندے آغا زان شکئی او گریوان شکئی سر شکئی مخ وحی چغی وحی او پا اللہ اعتراضو نکی آیت النائحہ ویلے کی اللہ نبی النائحہ اذا لم تتب قبل موتها کم ویر کون کی زنانا چی پا مڑی ویر کئی دا تو بو نباسی دا مرد دا مخ کی مخ کی تو بے ونستلا تقام یوم القیامت وعلیها السربال من قطران ودرع من جرب. صحیح مسلم کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دقا ویر کون کی زنانا کا توبہ و نباسی پورز دا قیامت برا پورتا کی گی چاگی باندی با دا نزل کمیس فی نزل وورم دیر اخلی زر خارخم پکی دے او دارنگی اپا بدن پا سنخلیم دیر دا نزل کمیس پی اغسطلئی او دارنگی دا خارخ یو کمیس چکم دے آغا بے متاغسطلئی. لہذا کم سڑے چی پا کم حالات وفات شی پاک حالات پانے بداغنا اغبر آپور تکی دلیش. دارنگی کم آیاتی کریمہ چی ماؤن السلام دیکھی ما اللہ رسول خورو حالات ذکر کئی الذین یاکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. کم سڑے چی سود خوری سود خوارا خلق داو پورز دا قیامت تسر آپور تکیگی دا قبرنا لکا سرنگا چی اسڑی بانی پیریان راغلی یتخبطه الشیطان من الوس شیطان گڑوڑ کڑے دے دلی و توب دا وجہ پیریان کر راغلی دی. او وجہ سوچ دی بیل انما البیع مثل الربا دا سودا خود سود پشانتر دومر غلط قیاسی کاؤ چی سود خو حلال حالات خو سودام نگی پشانتر عام اغسر خرصول اللہ یحل اللہ البیع وحرم الربا اللہ خو بے حلال کڑے خو سود حرام کڑے دے. دا سود خور دے سود خوری پہ حالات کے دے وفات شوے دے چونکی با دنیا کی امداسی ہو چی خلقی سرگردان گرزولے دے دے بم دقشان سرگردان وس گرزی الجزاء من جنس العمل. دار ابن حدیث کراوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اور قرآن کے اللہ ذکر کلی اصل کی مضمون قرآن کے دے ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ چاچی خیانت کڑے ہو مالی غنیمت کی مالی پٹ کڑے دے دیو پورز قیامت
دا غڅ سر راضي چې د پټ کړی کم چې پټ کړی اق حالات کې بده راضي. لکه یو حدیث مسلم کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یاتی احدکم یوم القیامه، قیامت کې تاسو یو تن رانشي بشات یحملها چې چیلې په وګ کړی وي علی رقبتی په خپل سټ باندې به خودلی وي او دا غیر پر با خپل هغه आवाज به د بيزو چې کوم आवाज دی هي ته عار ویل کېدلی شي دیو یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم زما څخه تعاون وکا دا او ته پشاکلې شوی دی بيزه پټ کړی دا چیرې پټ کړی دی دا او ته پشاشوي دی په سټ باندې به راوړي او یا محمد زما مدد وکا فاقول لا املك لك شيئا زبوته ما سي اختیار سره پاره نشته ولې دې پټاو. دا اشاره دی خبره توا چې کم سړی خائن دی کم سړی اغلاګر دی کم سړی حرام خور دی د خلکو مالونه خوړلي دی حدیث ته معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم در سپارښت نه کوي. لا املك لك شيئا اس اختیار سره پاره نشته زما سره. قد بلغت ما تا خبر رسول وا بي ولا اتي ببعير يحمله على رقبته ورچت وو خرانه ول ځان سره چې وګم بار کړي اورز د قیامت حالات بدلی وره وخم سړی چوته ولیش او دا غره پاره خپل بڑاره بکي आवाजونه بکي وای بیا محمد دا سړی وای محمد صلی الله علیه وسلم خلاص میکا زبورتم لا املك لك شيئا اس اختیار سره نشته. قد بلغت ما خطا خبر رسول وا لہذا کم خلق چې حرام خوار دي کم خلق پراډونه کوي خیانتونه کوي دا خپل حالات وګورئ چې کوي چې پورز د قیامت په کم حالات راځي. چا به روپۍ په شا کړی وي چا به بيزي په شا کړی وي چا به وخار په شا کړی وي چا به نور د کور سامان په شا کړی چا یو شی چا بل شی روان به غلر روان دی اغلی دا لک شرم دی. ته خو نن د دنیا د پاره د دې خېټې د پاره خپل ایمان هم بیلی خپل اسلام هم بیلی او پورز د قیامت باندې کم شرم چې د غستانه ير دی څومره خیانتونه کیږي. وګورئ عام لیول باندې وګورئ حیران بشئ د اعتماد زم پاتې نه لري اعتماد چې څوک په چا باندې اعتماد وکړي چې دا شیوالو تقسیم یې کړي نن تدام نشي کولای. تاسو نه ګورئ ډیر تنظیمونه ډیر خیراتي ادارې هغه غریبانان دا تصویران چې وباسي د متاثرینو یا ویډیو کوي دا غریبانان مجبور دي. ولی مجبور دي وای چا چرا کړی دا غي اعتماد ختم شي چې جی ماته به تصویر خوي ماته به ویډیو خوي ولی خائنان ډیر شوی دي خیانتګر سیوا شوی دي پیسې دا غي واره جب کیږي یا ځان له دلایل ګوري په خپل ملګرو باندې تقسیم کی. دا یاد ترې ور چې کوم شی چا پټ کړی دی په دې سو پورز د قیامت باندې راځي ګورې دا یاد لري د دې نه خلاصې نشته دی چې دې نه بغیر تخلاص یا به زخلاص یا به بل خلاص. نو دا رنګي کم حالات کې چې انسان وفات شي د پلاس کې د شراب بوتل لې او دا حدیث مسلم چې یبعث العبد على ما مات عليه انسان به راپورته کېدلی شي په حالت چې د نساخه تلی وي نعوذ بالله چا صبر شراب بوتل ور سره ځکه بعض خلکو نساچ خطر د شراب د سکرو په حالات کې ته خطر لیکل سب نعوذ بالله الله دې داسې شرم د محفوظ وساتي یا الله دې شرم نه منګ ټول نسل ټول مسلمانان محفوظ وساته چې څوک د زنا په حالات کې راپورته شي بربند خزي سره پروت یو دی راپورته شي. زه ډیر خلک په دې حالات کې وفات شوی دی او څنګه خلک ناسي فلم ګوري سیبا او په دغه حالات کې د مر راغله نعوذ بالله تعالی من ذلک. ډیر خلک چې په ګناہوں کې اختری د غي ذهندار چې خیر دې زما په حال مرګ نشته او رسټ ټیم شته توبه واسم پرې سوف کې چې د خیر دې توبه واسم ډیر ګناه په حالات کې مرګ ولراغه په دغه حالات کې وسره پورته کی چې کله ګلار لاس وروړي دا سوچو کې هیڅ پته نه لګي و زما تاریخ ختم دی او اوس ملک الموت راغله په دې سات نه سا اخلي او په دې حالات کې الله را پورته کې زبر سره مل تا تاسو ونه کتل ځوانان کسان نوجوانان تکړه الکان یو د مجرا وګرځي څه چلو شو هارت اٹیک وته شو هارت اٹیک هغه ته شو تا ته مخ کی خبر میلاو شی او چولا تموتن الا وانتم مسلمون
مرگ دې په داسې حالات کې تعالی نه راځي مگر چې ته مسلمان یې، اسلام په حالات کې تعالی مرګ راشي. دا خو مخکې تا ته ویلي نبي ته خبر درکړی. نو دارنګې څوک چې د چا سره مینه ساتي د هغه څه به راپورته کېږي. دا هم پکې داخله څوک چې د چا سره مینه ساتي د چا سره تعلق ساتي دا هم پکې د هغه سره راپورته کېږي. حدیث صحیح کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته یو پیري یو کس راویل یا رسول الله متى الساعه قیامت به کله هغه ورته ویل الله نبی ورته وایي ویلک وما اعددت لها هلاک شي څه شی ورته تیار کړي دي. او تو یا رسول الله ډیر څه مې نه تیار کړي الا انی احب الله ورسوله صرف دومره خبره ده چې د الله او د رسول سره قرته پړ کې مینه شته دغه مې تیار کړي نو ورسته شته. د الله نبی ورته فرمایي انت مع من احببت ته به د هغه چا سره ورسره یې چې د چا سره د مینه ورسره یې. دارنګې نبی صلی الله علیه وسلم دا نه تپوس کېدلی شي یا رسول الله یو سړی دی د یو قوم سره مینه کوي د یو قوم سره محبت کوي د یو تن سره محبت ساتي ولما يلحق بهم او تر اوسه پورې ورسره ګورې ملاقات هم لري شي ملاو شي ورسره نه دی یا مخکې وفات شوي دي د ده ورسره مینه ده یا اوس موجود دي لیکن ملاقات نه دی شوی. ولما يلحق بهم هغې سره لا ملاو شوی نه دی دا سړی به د چا سره وي. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې سړی به په ورځ د قیامت د هغه چا سره پورته کېږي چې د چا سره مینه وي د چا سره محبت وي. وګورئ تعلق هم د چا سره دی محبت هم د چا سره دی مینه او ناسته پاسته ولاړ هم د چا سره ده بېدینه خلکو سره ده دینداره خلکو سره ده. انسان وای د خپل دوست په دین باندې المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. یو تن په تاسو کې د خپل رور دغه په دین باندې وي معنی د سره موافق وي تاسو وګورئ د چا سره دوستانه ده ستاسو د چا سره محبت ده ستاسو. ډېر ځوانان تاسو وګورئ ای په خپل موبایل کې تصویران د چا ساتي چېرته د اداکارانو چېرته د کرکټرانو چېرته د نور خبیثانو د هغې تصویران ځان سره ساتي. دا زما فیورټ کلاړي دی دا زما فلان دی دا زما فلان دی دا اداکار زما پسندیده اداکار دی. وی د الله او د نبی فیصله دا ده چې ته په ورځ د قیامت دا چا سره ورسره چې د چا سره دې مینه ساتله نو بیا چا خپله خوښه ده چې څوک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاڅېدل غواړي د ابوبکر صدیق عمر ابن الخطاب عثمان ابن عفان علی ابن ابی طالب اصحاب بدر اصحاب احد اصحاب الشجره فقها محدثین د هغې سره پورته کېدل غواړي او که څوک د بېدینه خلکو سره د اداکارانو سره د کرکټرانو سره د نور خبیث او فجارو خلکو سره د ملحدینو سره پاڅېدل غواړي خپل هم خوښه د اختیار درکړی شوی دی. او ځینې خلک د باطل پرستو مولیانو ملګرتیا کوي دا زما پسندیده مولوي صاحب دی باطل پرست ښه به ګوري دین به ورانوي د دین په جامه کې. او دا خبر اصل کی دی دپاره کومه بعض نام نهاد مفتیان رد کول په اهل بدعو باندې امام احمد ابن حنبل ویلی دي شیخ الاسلام ویلی دي رد په اهل بدعو باندې کول عظیم جهاد دی. ورې امام احمد رحمه الله هغه ته چا ویلي چې د اهل بدعو باندې دا رد کول دا ښه کار نه ښکاري هغه ویل ښه چې زم چپ پاتې شم او تم چپ پاتې شي او بل هم چپ پاتې شي د باطل پرستو دا باطل پرستي به څوک ښکاره کوي دین مبدأ شرط ورانی نیو باطل پرست بلا لگیا دے. او حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابانے اعتراض لا سکے مسخرہ پسی کئی زان پاغی دی ایمان نخلاص کلے دے نام نہاد مفتیان حدیث صحیح کرا غلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل معمول داو حدیث تو صحیح مسلم کی راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک راضی کان لا یقوم من مصلاه نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد خپل زیاده مانځنه نه پاتېدو الذي يصلي فيه الصبح هغه ځای چې پای کې به د سبا مونځ کو سبا مونځ به چې کلو کو پاکه بناس نه به پاتېدو حتی تطلع الشمس تر دې چې نور به راوخوتو د اشراق پورې به هلته ناستو فاذا طلعت قامه کله به چې نور راوخوته نبی علیه السلام به پاتېدو. نو په حدیث ترمذي کې دا مسر راغلی دي
ٹھیک دا حدیث باندې ټیک بعض علماء کلام کړي او اکثر علماء ته صحیح ویلې دي امام ترمذی ته حسن ویلې دي هغه دار نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى الغداة في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس سوچ د سحر منځ کې په خپل ځای باندې کینی او بيد الله ذکر کوي تر دې پور چې نور راوخیږي ثم صلى ركعتين او بيد رکعات الاشراق منځ کې كانت له كاجر حجه وعمره تامه داغه د پاره دومره ثواب دی لکه د حج او د عمرې چې پوره ثواب ورته ملاويږي دا حدیث نقل کړی دی امام ترمذی نور علماء نقل کړی نام نهاد مفتی را لګي په دې باندې اعتراض کوي خپل ایمان هغه خرڅي خپل ایمان الله سینځي سوي هغه الفاظ دو سوي داسې الفاظ چې مال په دې منبر ویل پکار هم نشي زی ویما لیکن مجبور یو چې نه ویما هغه په سوشل میډیا باندې وای نو چې زه مجبور یم چې نه ویما خلکو ته پته نه لګي هغه سوي وای ښا وای دا عمل تاسو خو وای خلکو ته مولیانه وته خي چې لاش سحر منزل ور تکینو د نور راختی پورې ال تکینا نو دا خود سه حالات ته چې په دې کې خزو ته پکور کې ډېر رقم موقع ملاوي چې په پردیس سره ولا راځي زماسم خاون کوړه تله دغه جمعات کې ناشته ای ظالم وي ay په خپل باندې دانا او خېجوي چې تا د نبی په حدیث باندې اعتراض وکړو ظالما چې ته په حدیث ته اعتراض کې چې دا خو خوش ټیم دې دومره ټیم پورې څوک په جماعت کې کینی ال تخصص د صبر سړی راغلی وي موقع او ته بلا او شوی د خپل خزر موقع ورکوي چې تا سړی راولي ځان لا نو کدا اعتراض ته په حدیث باندې کې ظالما بیا خود سی ویوا چې ګوره دکان ته مزي سکول ډیوټي لمزي مدرسې لمزي ولې ال تخزم په کورونه کې راځي خزم به راځي التا صرف په حدیث ته اعتراض کې صرف حدیث دا ټارګټ ته پکار دا و چې بیا کاروباري خلکو ته ویا کاروبار لمزي دکان لمزي سکول ته مزي کارجی ولستې ته استادای لمزي ولې ال تکور کې خلکو ته موقع ملاويږي ستا په خزم په خلک راځي شرمېږي نه ته چې دا خبرې کې تا شرم نه درځي حیا تا کې نشته بے حیا انسان په خپل خبره پوهېږم نه خلک لیوني شوي دي زه هم داسې مولیانو باندې ضرب راکاږئ داسې مولان ریجیکټ کوي بالکل نظر اندازې کوي ډیټې کوي خپل د دې آیډیانو نه او د دې خپلو پیجونو نه ډیلیټ کوي د خپل د دې واټساپ پورې ډیلیټ کړو موقع مو ورکوي چې دا خلک تاسو واورئ نو څوک چې وسره سلام نهاد پوتیانو سره مینه ساتي هم د دقه سره برا پاسېږي چې په ورځ د قیامت بیا ته ویلی شي چې د الله پر د رسول په خبرو پسې ولې مسخرې کولې او ته وسالته ولاړې بیا به دې پته ولګي هلته که نه وې د دقه نام نهاد پوتیانو سره به تاسو را پاسېږئ الغرض مقصد مې دا و چې انسان په کوم حالات باندې هغه مرګ راشي په دقه حالات باندې به انسان په ورځ د قیامت راپورته کېږي سوال کوم درخواست کوم ټولو ملګرو ته درخواست کوم چې کله ګناه له لاسه وړئ دا خیال کوئ وی هسې نه چې دا زما اخري ټیم وي هسې نه چې دا زما اخري ټیم وي او په دې حالات کې به راشي او په ورځ د قیامت په دې حالات کې زه د الله سره پیش کېږم دا ډېر د شرم حالات دی ډېر د بې عزتۍ حالات دی الله دې زموږ د ټولو عزت په دنیا کې مو ساتي په آخرت کې دې الله زموږ عزت وساتي الله د آخرت د شرم نه موږ محفوظ وساته په داسې حالات کې مرګ راوله چې ته زموږ نه خوشحاله یې قولو قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر